قل تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من حرم زینت اللہ چا حرام کړی دی هغه زینت د الله سبحانه وتعالی التي اخرج لعباده کوم چې پیدا کړی دی د خپل بندګانو لپاره د زمکو نه ګوره دا ریخم وغیره دارسو دا چې دی د کاپړې چې څنګه جوړیږي دا ټول پر زمکه کې پیدا کیږي کنه که دا ربړي جوړو کې دی او که دا ریخم واله دی او که دا مالوچ واله دی کاټن چې موږ ورته وایو دا ټول د دې زمکه نه پیدا کیږي ریشمي هغه یو خاص کیړه ده چې هغه ریشم را یو ځای کیږي او دا هغه چنجي تاسو دلته کې الله فرمایي چې ګوره الله پاک خو داسې زونه نه دي منې کړي کنه وګوره الله پاک فرمایي قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده چا منې کړي دي حرام کړي دي هغه خیق کپړې د الله سبحانه وتعالی کومې چې الله پاک د خپل بندګانو لپاره راوستي د دې ځمکې نه والطیبات من الرزق او دې سره سره رزق هم راوستي د دې لپاره د دې ځمکې نه میوې دانې هر قسم چیزونه الله سبحانه وتعالی د ځمکې نه پیدا کوي نو الله پاک بیا فرمایي قل تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هي للذین آمنوا دا ټول چیزونه د کسانو لپاره چې ایمان راوړي دي فی الحیات الدنیا په دې دنیا کې د ټول خلقو لپاره دا ایماندارو لپاره دي خو لیکن دلته کې اوس د کفارو ذکر الله پاک نکو د دې نه مطلب دا شو چې دا کم الله نعمتونه او دا دنیا دا نظام قائم دی دا صرف د مؤمنانو د وجه نه دی او حدیث مبارک کی او حدیث مبارک راځي مفهوم داغي دا څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو کلمې عالم په دې سبق باندې ژوندې نه الله په قیامت راولي نو دې مطلب دا چې قیامت نه راځي نو دنیا به نه وانیږي او چې دنیا نه وانیږي نو دا څه به پیدا کیږي شپه ورځ به راځي خزان بهار به راځي ګرمي یخني به راځي او سیزونه به په موسمونو پیدا کیږي میوې دانې هر شي او چې کله یو مسلمان هم پاتې نشي نو خدای به قیامت راولي نو کفار به ټول ختم شي نو دا کفار چې دي دا د مسلمانانو د وجې نه خوري دوی که ټول مسلمانان ختم کو نو بس بیا خو به خدای قیامت راولي بس خدای خو به هغه شي د دې د وجې نه ګورئ هم ټول مسلمانان نه ختموي دلته کې الله پاک فرمایي بل خبر اوس ورپسې بل کومه خبره را خالصتا یوم القیامه ګوره دلته کې اوس الله پاک خالص به وي په ورځ د قیامت صرف د مسلمانانو لپاره هلته بیا کافران مونږ سره شریکېدی نشي په دې کې په دې نعمتونو کې به په کفار په ورځ د قیامت یا په آخرت کې په دې کې به شریک نه وي بیا به د پاره دا نعمتونه یو شانتي بني چې څنګه په دنیا کې دي هلته به بس بیا دی جهنم ته ځي او دی به جنتونو ته ځي دلته کې وګوره الله پاک وضاحت وکړو چې په دنیا کې خو یو شانتي سره یو شانتي مواقع مې درکړي دا د امتحان ځای دی چې څوک پاس کېږي څوک پیل کېږي څوک څه کوي څوک څه کوي خو د مرګ نه پس بیا په آخرت کې چې کوم دی هغه به صرف مسلمانانو ته بلاریږي کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون همدغه رنګې مونږ بیانوو آیاتونه خپل هغه قوم ته چې هغه علم لري اصل کې بغیر علم قرآن شریف سو کوئی نشي ویلې کنه او پیګم پنا نو که فرض کا تلاوت کیم خو لیکن پیګی پنا ذکر الله پاک فرمایي چې دا بیان چې مونږ کوو نو خاص طور د علماو د پاره کوو چې هغه سمج بوج حاصل کوي بیا په خپل جبه کې خلق پیي چې انګريز مسلمانۍ نو هغه به قرآن وایي نو په انګریزي کې به هغه انګریزان پیي او چې فارسیبان وي نو هغه په فارسي کې خلق پیي چې پیشي پی چې پښتو والي نو په پښتو کې به پیي او چې پنجابي نو په پنجابي کې به پیي د دې لپاره الله پاک فرمایل
چې چاته علم وي نه هغې دپاره مونږ دا بیانو. یعنې مطلب دا دی چې هغې به ترې فایده هم اخلي، هغې به پرې ځان هم پوهېږي، بیا به پرې نور خلک هم پوهېږي، نو هغې ته به فایده هم رسي. اوس الله پاک بل فرمایي قل تو فرمایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انما حرم ربی الفواحش. بیا هم هغه خبرې طرف ته الله سبحانه وتعالی کلام راجح کو او وی فرمایل چې بېشکه حرام کړي دي رب زما هغه تمام د بې شرمۍ او د بې حیایۍ کارونو لره، ما ظهر منها و ما بطن، هر هغه کار چې هغه ظاهرا که یعنی بے حیائی وی یا باطنن وی، یو وی پټه ګناه یو وی سرګنده ګناه. نو ظاهری ګناه دار چې مثال یو سړی داسې بربند ګرځي نو دا الله حرام کړی دي، او باطن دار چې مطلب دا دی سو غلط کارونه کوي، فحش زناکاری وغیرہ پدې کې دا ټول چیزونه شامل دي. ہاں جی پټ پټ نو ټول الله پاک حرام کړی دي. لہذا تاسو دا نشئ ویلی چې بھئی دا مونږ را طواف کوو نو دا بس دا ثواب کار دی، دا ثواب کار نه دی، الله پاک حرام کړی دي. والاسم والبغي، او دې سره هر ګناه یوازې فحاشي الله پاک او بې حیایي نه ده کړې، هر قسم ګناه الله سبحانه وتعالی حرام کړی ده. اوس د ګناه نه هر قسم ګناه مراد ده. بس اوس هغې کې یعنی که هغه تجارت سره تعلق ساتي، که هغه رشوت سره تعلق ساتي، که نوکرۍ سره، یعنی ستا کسب قبیلې او کام سره یا خبرو اترو کې خاص طور سره راغی، دا ټولې خبرې په دې کې راغی. بس ګناه د ګناه کار، هر د ګناه کار چې دی بد کار چې دی هغه الله منې کړی دی. او بل الله پاک فرمایل والبغي او سرکشي. سرکشي باغیتوب ته وایي. د باغي څه ته وایي؟ وګوره باغي دې ته وایي چې د حکومت نه باغي شي. نو دا کفار چې دي دا ټول د الله نه باغیان دي، او چې د حکومت باغي شي نو بیا هغه ته څه وایي؟ مخرور ورته وایي. او چې ویې نیسي نو سر ته کټ کوي که نه، پرېږدي یې نه که نه. نو باغي د باغي نو الله پاک بغاوت په یو قوم کې بغاوت الله ممنوع کړی دی. مثال یو جماعت قائم شوی دی، د هغې یو امیر دی، د هغې نه سرتابي څوک کوي نو دا بغاوت دی، د انتشار پیدا کوي، د مصیبت پیدا کوي، خونریزي پیدا کوي. الا مگر هغه صورت کې چې هغه خلق د شریعت نه خلاف کل عام په ګناهونو کې مبتلا شي، نو د هغې خلاف بیا आवाज اوچتولی شي. خو هغه اول یعنی په احسن طریقې سره بیا په هغې باندې پوه نه شي که نه، نو بیا د هغې نه پس بیا په هغې باندې لاس اوچتول او دا څیزونه راغلي دي. دلته کې الله سبحانه وتعالی بغیر الحق پناحق سره، ګوره ناحق ټکي ورسره الله پاک ځکه وفرمایلو چې بغاوت هم پناحق باندې چا وکړو نو هغه الله پاک حرام کړی دی، او په حق باندې جایز دی. وان تشرکو، او بله دا خبره چې الله پاک سره څوک شریک جوړ کړي بالله الله سره ما لم ينزل به سلطانا، چې نه نازل کړي الله سبحانه وتعالی د هغې دپاره سند. د دغې کارونو د دې شرک چې کومو خلکو الله سره شریکان جوړ کړي دي څه قسم، نو دې دلیل خدای پاک نه دی راځه کړی، نه دی سره څه دلیل شته، دا بې دلیله خلک دي، دا چې به د ځان اټکلونه یې جوړ کړي دي. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او دا چې وینا کوي په الله باندې هغه چې دا علم تاسو ته نه وي، تاسو ته پته نشته، خو پلار او نیکه به یو کار کړی دی، یار چا نه مو واورېده او بس هغه شانتې لګیا شوئ، نه داسې مه کوئ. ولکل امة اجل، او د هر امت دپاره یو مقرر وخت دی،
اجل مقرر وخت ویل شي ښا فاذا جاء اجلهم او چې کله راشي دا هغه مقرره وخت لا یستاخرون ساعتا نو ورستو کول شي یو غړم ولا یستقدمون او نه هغه څوک یو غړم مخکې کول شي نه څوک ورستو کول شي او نه مخکې کول شي هغه د الله په کتاب کې هغه مقرر شوی هغه لیکل شوی دی لہذا په هغه کې څوک رد بدل نشي کوله یا بنی آدم اما یاتینکم ای بنی آدم ولا یستقدمون کړه او نه مخکې کول شي یا بنی آدم ای بنی آدم اما یاتینکم کچر راشی تاسو ته رسول منکم استاسونا یقصونا او هغه بیانوي علیکم آیاتی پتاسو باندې زما آیاتونه فمن اتقا نسوک چې تقوا اختیار کی واصلح او د ځان اصلاح کی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نو نبوی په هغه باندې نسیرا او نه به هغه غمجن وي په ورځ د قیامت باندې والذین کذبوا او کسان چې دروغ یو غړي به آیاتنا زموږ آیاتون لرا واستكبروا او دا غیر تکبر کی وی نه مني عن هداغینا اولئک اصحاب النار نو دا د اور والا خلق دي اهل دوزخ دي هم فيها خالدون او پدې کې به همیشه د پاره وي الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي ان شاء الله دې زه پوره مو وي آینده به خیر بیا دې نه پس نور وایو یا الله مونږ ته په دې آیاتونو باندې د عمل توفیق راکړي که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې په معنا او مفهوم کې شي معافرت وکړي آیا الله زموږ د اناس ته خپل درگاه قبول او منظور کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره یا الله بیماران مؤمنان مسلمانان شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانونه وته پوره کړي د حق او حلال رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې کې زموږ آبا او اجداد څومره نه هغه نکيان څومره وفات شوي د مخ کې مؤمنان مسلمانان امت محمدیه صلی الله علیه وسلم والا ټول ته مغفرت وکړي او یا الله مونږ ته د راتلونکي منځونه آسان کړي او یا الله په نیغ لار او په هدایت راته نصیب کړي او ایمان مو نصیب کړي په آخر کې مو د عظیم شان کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم